د غزوه تبوک مناسبت سره تفصیل سره الله جل شانه دغه واقعات ذکر فرمایل او دغه په ضمن کې یو حکم هم بیان شو چې کله د چا مور پلار یا یو رشتہ دار چې د کفر په حالت کې وته مرګ راغلی داغه د پاره استغفار نشي کولی د دې ممانعات ذکر شو اوس د دې زینا بیا د غزوه تبوک د واقعي او حصہ چې پدې کې درې کسان هغه داسې چې هغه د خپل غلطۍ اعتراف وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخته چې زمونږ هیڅ قسمه عذر نو بس د خپل غفلت او د سستۍ د وجه نه مونږه ورستو پاتې شو ځکه چې کله نبی رسول الله والسلام مبارک د غزوه تبوک نه واپس تشریف وروړو تقریبا اتیا کسانو چې هغه دغه جهاد نه ورستو پاتې شو په دې اتیاو کسانو کې چې کوم منافقین او غیر ال نبی رسول الله والسلام ته یا رسول الله زموږ دا عذر او دا عذر او دا عذر خپل اعذار مخ ته کې خود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غو عذر قبول کو چې زه تاسو عذر د عذر وانه بس تاسو عذر قابل قبول دي چې کله دغه دریو کسانو چې کوم په دې آیت مبارکه کې ذکر دی آیت نمبر 118 کې د دې دریو کسانو نمبر چې راغی حضرت کعب بن مالک دی پاغي کې یو کعب بن مالک مراره بن ربيع هلال بن امیہ دا درې صحابه دوی نبی رسول الله والسلام ته مخ کې شو یا رسول الله منګه ستا پوړان دي په دروغ باندې هیڅ قسم عذر نشو پیش کولی او دا زموږ ایمان دی چې زموږ رب چې هر څه ویني هر څه اوري هر څه ګوري او کوم کته ته یو دروغ په دروغ باندې څه عذر پیش کو او تا قائل کو یقینا الله رب العالمین با زموږ دغه دروغ بخکاره کی لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تدوی بالکل حقیقت بیان کو یا رسول الله مونږ سره سورلې هم وي مال او دولت مو او هر څه برابرو بس چې پاتې شو نو مونږ وی چې اوس بزو او لږ سات بعد بزو پدی غفلت کې چې دې مونږ رستو پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته فرمایل چې تاسو زی فلحال تاسو چې دې پاسه او دې مجلس نه لاړ شي ستاسو په باره کې به الله جل شانه تر سوچ فیصله نه کړي موږ انتظار کوو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام منو فرمایل چې دوی سره به خبري اتري غب شپ سلام کلام او تعلق دا بنه ساتي دا کو سره قطع تعلق حکم فرمایل چې دوی سره هیڅ قسمه سو په تعلق نه ساتي لہذا په دې دریو صحابو کې مراره بن ربيع او هلال بن امیہ دا دوانه په کورونو کې ناستل او جړاګانی او فریادونه او غم هغه غم رونی او دی کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ چونو دی چونکه ډېر جری او بهادر او ډېر لوی مجاهد صحابي تر شو مخکنه نبی رسول الله والسلام سره په جنگونو کې حصہ غشته انصاری صحابیو دی براغه نبی رسول الله والسلام مخه ته تیر شو او په مانځ کې بعد نبی رسول الله والسلام سره به جخت ودرېدو اگر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدن مخ واړو او د سلام جواب به مړ ورکو او نه صحابه کرامو چا چې دوی سره سلام کلام کو هر طرف ته بچتلونو خلق به مخ اړو نو لہذا کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې د خپل د فراخ دلی مظاهره وکاو
بازار ته ووتو، هلته به صحابه کرامو ته مخامخ شو، سلام به ور باندې واچو او منځ ته براغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې جخت به ودرېدو، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چهره ته به وکتو، هغې باندې د خفګان او د ناراضګۍ اثار به او بیا به چې دی محسوسه کړه او کور ته به لاړو. تر دې پورې چې د غسان علاقې یو بادشاه خط راولګلو کعب بن مالک رضی الله عنه ته چې ته خو ډېر لوی درون او عزتدار سړی او زه خبر شوم چې تا ته په معاشره کې چې د اس قسمه عزت او حیثیت اوس نه ملاويږي، ټول چې د تا نه مخ اړي، نو کته زموږ علاقې ته راشي او ما سره مرګري شي او ما سره یوځای شي نو موږ به تا ته ډېر لوی عزت درکو. دی واقعي سره حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه د هغې غسان علاقې د شهزادې خط راواغېستو د بادشاه په بازار کې ورته دا خط میلاو شو، هلته کې یو تنور و، هغه تنور ته ور وغورځو، ویسوځو او ډېر زیات وجړل چې یا الله یو داسې کیفیت ما باندې راغی چې اوس کافرانو ما نه دا تمه پیدا شوه چې هغوی ما له دعوت راکړي چې ته زموږ علاقې ته راشه، موږ به تا ته عزت درکو. به هر حال په دې غم او په دې حزن او په دې پریشانۍ کې د هغوی 50 ورځې چې دی هغه پوره شو، چې کله 50 دن پوره شوي د دوی د جړاګانو، د دوی د فریادونو او د دوی آهوزاري او د معافي غوښتل او د توبه تایب کېدو د الله رب العالمین په حضور جړاګانې فریادونه 50 دن چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک په سفر کې لګېدلې وي، هغه 50 ورځې د دوی په دې جړاګانو او په دې خفګانونو باندې تیرې شوي. بالآخر تفصیلی واقعات بخاری شریف کی او مسلم شریف وغیرہ کی ذکر دے. بالآخر چې دوی ته د الله رب کائنات د طرف نه د آیتونه مبارکه نازل شو او دوی ته بشارت ورکړې شو، خلق په اسونو باندې کېناستل او په منډه منډه دوی ته رالل. حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ چونکه ډېر مالدار صحابي و، ډېر جلیل القدر صحابي و، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر نزدیک صحابي و. دته چې بقاعده غرونو ته خلقو خطل اعلانونه وکړل چې مونږ کعب بن مالک ته مبارکباد ورکو او هغه چغې سورې چې کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ واورېدو. لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. حضرات صحابه کرام پاسېدل، د استقبال وکړو او دته مبارکباد ورکړو. او دا کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کچری ما غوښتل نو ما هم د منافقینو په شان کې یو عذر به نبی اسلام ته وړاندې کړی وي او پیغمبر اسلام ما ته به وایي چې زه خیر استا عذر نو خبره نه ده، خو ما دا نه غوښتل چې زه دروغ وایم او ما دا نه غوښتل چې زه په دروغ باندې چې خپل ځان د نبی صلی الله علیه وسلم نه خلاص کړم. لہذا د هغه اختیا ویلو د برکته الله رب کائنات چې د قران کریم په آیاتونو کې زما توبه د قبلېدو دغه د قبولیت ذکر چې هغه فرمایل. څومره لوی د سعادت خبره ده. حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ، مراره بن ربیع رضی الله تعالی عنہ، هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ چونکه مخلصینو هغه اخلاص سره راغلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل کمزوري او خپل بےبسی او خپل غفلت هغه ذکر کړو. هغه منافقینو په شان چې دې دروغ ونه وي، الله رب کائنات دا غوی د صفای اعلان د توبې د قبولیت اعلان چې په قران مجید کې فرمایي وعلى الثلاثه الذين او اغدروا کسانو چې کوم فیصله خلفوا ملتوي وا حتى تردي چې اذا ضاقت عليهم الارض تنگ شو په دوی باندې زمکا بیمار حبت سره د خپل فرخوالنا وضاقت عليهم او تنگ شو په دوی باندې انفسهم ځانونه د دوی وظنوا او دوی ګمان وکړو الله ملجا من الله چې نشته دې په زید پناه د الله نه الا الیه مگر صرف هم د سره ثم تاب عليهم بيد مهرباني وکړه په دوی باندې لیتوبو چې دوی توبه وکړي ان الله بشک الله جل شانه هو التواب الرحیم توبه قبلون کې مهربان دی.
نو الله رب العالمین د دوی توبه قبول کړه. او بل طرف ته دي صحابه کرامو د عظمت بیان دی چې د الله او د الله د رسول سره دومره مینه وه چې کله دوی ته پته ولګي چې د الله محبوب پیغمبر مونږ ناراضه دی، نو قرآن کریم کې الله رب العالمین د هغوی د زړونو کیفیت را نقل کوي چې دوی باندې د ځمکه را تنګ شوه او خپل وجود چې دی هغه په دوی باندې بوج وګرځېدو او د خپل ژوند نه تنګ شول. دا د الله او د الله د رسول د محبت هغه اثر دی. نو معلومه شو چې کله د یو مسلمان ژوند د ګناه په حالت کې تیریږي، د الله د نافرمانی په حالت کې تیریږي، بالماضی په حالت کې تیریږي، د معصیت په حالت کې تیریږي، نو پکار ده چې د زړه را تنګ شي چې یاره داسې ژوند دی چې کوم رب زه پیدا کړی یم، کوم پیغمبر زما دپاره جړلی دی، کوم پیغمبر ما دپاره دعاګانې غوښتې دی، د هغه محبوب رب نافرمانی کې زما ژوند تیریږي لګیا دی، د هغه محبوب پیغمبر په نافرمانی کې زما ژوند تیریږي لګیا دی. نو زما د دې ژوند نه خو ماله مرګ ښه ده او ماله خو مرګ پکار دی دې ژوند نه چې کوم ژوند د الله او د الله د رسول په مخالفت کې تیریږي. نو څرنګه چې دې صحابه کرامو باندې ژوند را تنګ شو، ځمکه پرې را تنګه شوه او خپل وجود ور باندې بوج وګرځېدو، الله رب کائنات بیا د هغوی توبه قبوله کړه. نو چې کله د یو مسلمان د الله او د الله د رسول سره د محبت دا کیفیت پیدا شي چې کله هم ته ګناه سرزد شي چې زړه تنګ شي او پریشان شي او غمجن شي، دغه کیفیت د مؤمن الله تبارک وتعالى ته محبوب دی. بیا الله رب العالمین د خپل بنده توبه قبلي او په هغه باندې رحم و کرم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.